دی ورته نه دی ویلي چې لاړ شه په پلانکي ځای کې یو پیر دی، لاړ شه په پلانکي ځای کې یو بابا دی، لاړ شه په پلانکي ځای کې یو منجور دی، لاړ شه په پلانکي ځای کې یو تعویذګر دی، لاړ شه په پلانکي ځای کې یو ښځه ده هغه دمونه کوي، لاړ شه په پلانکي ځای کې یو سیک دی هغه دمونه کوي. دا ورته نه وایي. دی ورته نه وایي چې ورشه ابولهب له لاړ شه چې ډېر مال دله درکړي، ورشه د ابولهب په خپو کې کښېنه چې ډېر مال دله درکړي، ورشه د ابی ابن سلول پسې ورپسې شه ابن برغنډي پسې چې د هغه ملګری شي چې ډېر مال دله درکړي. نبی علیه السلام ورته څه وایي؟ واده وکړه. څه وکړه؟ واده وکړه. د واده نه موضوع ډېره خوږه موضوع ده، خو دا چې یو سړي واده نه کړی اوري دا پې ډېره خوږه لګي، خو چې چا کړی یا یې دوه کړي هغه اوري په هغه ډېره بده لګي، په هغه ډېره بده لګي. یا چې چا کړی او د هغه نه مړی نو په هغه هم ډېره خوږه بیا لګي چې یو ښځه مې وای اوس. نو په ناواده کړو باندې دا د واده دا او د نکاح دا ټکی ډېر خوږ لګي، او په واده کړو باندې او بیا چې چا دوه او درې کړي په هغه داسې لګي لکه د ټوپک ګولی. غلی کښېنه مړه ته د واده خبرې کوې. اشتونه پوزې له راغلي یو، د ښځې نه به پوزې له نه راځي، خو چې کله دا په شریعت باندې برابر وه، چې کله ته په شریعت باندې برابر وې، چې کله دا قرآن ته تا کېنوله، چې کله دا تا مدرسې ته کېنوله، کله چې تا دې ته کور کې تعلیم شروع کو، کله چې تا دې ته قرآن ور په غاړه کو، کله چې تا په خپله دیندار وې، کله چې ستا بچی دیندار وو، په خپله نیکوکار وې، په خپله صالحه وې، ښځه به دې هم صالحه او دینداري، بیا به تېنه تېښتې له نه راځي. ځکه چې دا کور ته لاړ شي او دا ښځې د تر تندي نه د برمې لاس کې جوړ کړی، نو بیا سړی وایي چې کور ته نه راتلی، کور ته څه نه کولی، نه راتلی. او چې دا سړی داسې چې بار وای ښه په خوشحالۍ باندې د هر چا سره ښه نیک سلوک، هر چا سره ښه غاغوږ، د هر چا سره ښه کېنه پاسه، د هر چا سره ښه تعلق، خو چې کور ته ننوځي نو د تندي نه به د برمې لاس کې جوړ کړي. نو ښځه وایي چې د دې راغلي نه خو نه راغلی ښه و، د دې راغلي نه راغلی ښه و، ځکه چې دا شونې کته راچولی دی نو د دې نه راغلی ښه دی. ښځه خو خلک دې دپاره کوي چې که چېرته بار په معاشره کې په ما باندې بوج راشي، بار په معاشره کې زه چا سره جنگ جګړه وکړمه، بار په کاروبار کې زما د چا سره ټسل راشي، بار د خلکو سره زما ناسته پاسته داسې رانشي چې زما طبیعت هغه برداشت کړي. نو څه وکړي چې کور ته لاړ شي، نو چې ښځه دیندارۍ د خاوند په حقوقو باندې پوهېږي، نو بیا څه وکړي چې هغې ورته دا تندې له ګروڼي که نه، اگر که غریبي، اگر که غریبي، د غریب سړي کره کم از کم اوبه یي ښه، اوبه وکروي، او چې ګرمي نو چېرته ګاونډ کې د چا کره فریزر یا فریج نو بیا ول هغوی ورکړی. نن سبا د ګاونډ نه زار شمه څوک واوره چاله نه ورکوي. الله دې وکړي چې زمونږ ګاونډ داسې جوړ شي چې مونږ یو بل له واوره سو چې د یو بل په سر باندې سر ورکو، د یو بل په سر باندې څه وکړو، سر ورکو. هلکه ډېره خوږه موضوع ده، خو تا ورته غوږ کېښود که نه بیا به ته ډېر څه زده کړې که نه، او مزه به درکړي، خو چې غوږ ورته کېدی، او چې غوږ کېنهدی او یو دنه پکې لاړ نو دی اوس ګوره تاسو راتلی د دریو نکاحونو خبره نه پکې لاړه. صحابي دا دی په څلورم نکاح کې روان دی، صحابي په څلورم واده کې روان دی، او ته چې را روان یې نو ستا نه په بیان کې درې نکاحونه لاړو، ستا نه په بیان کې د دریو نکاحونو مسله لاړه، ستا نه په بیان کې د کور د کردار مسله لاړه، ستا نه په بیان کې د ښځې د حقوقو مسله لاړه، ستا نه په بیان کې د ښځې د حقوق مسله لاړه، د خاوند د حقوقو مسله لاړه، او صحابي د نه لاړ په څلورم واده کې دی، صحابي د نه لاړ څلورم واده کې. نبی علیه السلام ورته وایي واده وکړه، واده څه وکړه، وکړه نکاح وکړه، واده وکړه. لاړ صحابي لاړ څلورم واده وکړه، څلورم واده وکړه. هسې نه چې اوس ورته ونښلی وایي چې تا خو هسې دوه کړي وایي چې زه پسې دریم کومه څلورم کومه، ځان به په یاده کور راوځغلی
نو اسې نه چې اوسون خلک ګوره بیا به انصاف که تساوي به ساتې، اسې نه چې یو ته د سپي نه لاندې ګورې، یو ته د زناورو نه لاندې ګورې، او بل له پې ترجیح ورکې او بل له پې مرتبه ورکې، دواړو ته به یو شان ګورې. صحابي لاړ څلورم واده یې وکړو، صحابي لاړ څلورم واده یې وکړو. ښه څلورم واده یې وکړو. څه وخت تېرېږي سړی مالامال شو، سړی څه شو؟ مالامال شو. سړی له پیسې رالې، صحابي دی د پیسو نه مالامال دی، دولت ورسره ډېر دی، جایداد ورسره ډېر دی، مال حال ورسره ډېر دی، او په ښځو هم د چا نه کم نه دی، څلورې ښځې دي. په ښځو هم د چا نه څه نه دی کم نه دی، څلور ښځې دي. ښه دا خو په دې آیات باندې عمل کوو چې فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. تاسو ګوره نکاحونه وکړئ، ښځې وکړئ، ځان له په نکاح سره ښځې والئ، نو ګوره دوه والئ په نکاح باندې، نو ګوره چا وس ورسره کېږي نو درېیمه پسې والئ، نو ګوره چا وس ورسره کېږي نو څلورمه ورسره والئ. ګورئ قرآن چې شروع کړي د دوو نه یې کړي، ښه خو هسې نه چې ته د دوو نه شروع وکړې بیا به نه کار خطایي. بیا ورپسې وایي که تاسو چېرته وس او طاقت د مال نه لرئ یا تاسو کې استطاعت نشته دی نو فواحدتن بیا یوه وکئ.